السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ډېر د افسوس خبر دی، ډېر بوري خبر دی، ډېر د خفګان خبر دی چې هغه په دې ټیم کې موږ ته میلاو شو او ویل کېږي چې سېنیټر مشتاق احمد خان صاحب چې کوم دی هغه د اسرائیل فوج ګرفتار کړو. یقیني ډېر د غم او درد او د خفګان خبره ده د پاکستان دپاره، خصوصا زمونږ د پښتنو دپاره ډېره د غم او درد خبره ده. په دې غم او درد کې موږ د هغې سره پوره ولاړ یو او زما اړه دا دی چې په دې وخت کې پښتون قوم یو اواز شي او راوځي او احتجاج شروع کړي. دا به زموږ دپاره فخر خبره وي. ګنې موږ به هغه خلکو ډېر زیات پاتې راشو چې هغو د موږ دا پیغام ورکړو چې تاسو یو پاکستانی نه بلکې تا ټول پاکستانیان نیولي، یو پاکستانی د اسرائیل په قبضه کې، ټول پاکستان د هغې په قبضه کې. دا موږ داسې تصور کوو او موږ دا نه غواړو چې زموږ د یو پاکستانی ورور هغه د اسرائیل په جیل کې، هغه د اسرائیل د پوج په قبضه کې. دا بلکل موږ نه برداشت کوو. په دې موږ ډېر زیات خفه یو، انتهایي پې خفه یو او پاکستان حکومت دپاره په دې دپاره څه عملي اقدامات وکړي. زموږ عوامو له خصوصي پکار دي چې دوی راوځي او د دې په خلاف احتجاج وکړي چې دا سېنیټر مشتاق احمد خان صاحب د دې څومره د پلیټیله چې څومره ملتزمین دي، څومره عمله ده چې هغه ټول رها کړی شي او هغه په امان چې کوم دی هغه خپل منصب ته ورسولی شي. نو زما خو بلکل دا مازغه کار نه کوي، دړ کوي، دړ ډېر قار د لاسه چې یو اسرائیل خنزیر، یو نجد ریاست زمونږ پاکستانیانو به څنګه د هغې په قبضه کې او د هغې په هتکړو کې به او د هغوی په حوالاتو کې به دا بلکل موږ نه برداشت کوو. زه بیخي نه برداشت کوم. زما ته مازغه دړ کوي. والسلام.